السلام علیکم ملګرو ما سره په لاین باندې د افغانستان هغه زلمی موجود دی کوم زلمی چې په فرانس کې د ایکس آرمی چیف زموږ د آرمی چیف د باجوه بیزتی کړې وه څه بد ردې وله ویلو د هغه واقعي حوالې سره به دې زلمي نه موږ تپوسونه کوو څه سوالونه داسې دي چې سخت سوالونه دی به ترې هم کوو او د ریاکشن به معلومو چې آیا دی په هغه واقعه باندې خپیمانه دی که نه آیا د دا کار ښه کړی و که نه نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکوئ ټول نه پهله خو راځو د نظر لومبنی کوېسچن کوم چې اول خو راله ځوانه ده ووایه چې په فرانس کې دا کم تا د پاکستان د آرمی بیزتی کړې وه دا کنزل ردې بدې دی وله ویلو دا دې په څه وجه ویلو او ولې دی وله ویلو پوره واقعه موږ سره سناو که جي دا کوم چلند چې ما له کنور جاوید باجوا سره وکړه په فرانس کې نو داسې و دا د ته خپل هغه کوم کار یې چې کړی و او کوم په افغانستان کې چې د لاسوهنې کولې او په افغانستان کې د دوی حکومت او د دوی چارواکو چې کوم افغانستان کې د جهاد فتوې ورکولې نو په هغه باره کې چې زه ما هغه وکړو زه کار ته روان وم زموږ یو بل افغان ورور و ده نو ما ته وویلې دغسې د پاکستان د پوځ مشر مې ولیده نو ما ورته وویلې چې دا څه ورته ونه ویلې نو ده بېرته جواب کې ما ته وویلې چې نه ما خو څه ورته ونه ویلې نو ما ورته دلته راځه ته ما ته وښیه نو زه پسې ورغلم نو شاته چې هغه شاته ویډیو چې کومه ما کړې ده ورپسې نو شاته ورپسې روان وم بیا لاړ د کلیسا صحیح ده جي اوکې زه ورته ولاړم له لرې نه څاره نن ګور یې ولاړه او زوی یې ولاړ نو دې ټایم کې چې دا ما ورته ویل ما اوس موقع ماته په لاس راغله زیاتي ما پسې حرکت ور وکړ نو ما ځان سره دا ویلو چې زه به نه ده نن یا په تا باندې نه ده یا په تا باندې هغه شر جوړوم هغه شر به زه په تا باندې جوړوم چې یو افغان چا سره نه وي کړی زه په تا باندې هغه شر جوړوم زیاتي حرکت مې چې ور وکړ ورپسې ورغلم پولیسو موټر ولاړو د پولیسو موټر ته چې ما وکتل نو ما دلته پسې د وسو وهلو هغه هم لاړه زیاتي مې خو چې ور نږدې شوم ورته مې وویل چې ته د پاکستان د پوځ مشر یې نو ده بېرته ما ته په جواب کې ویلې چې نه زه خو د پاکستان د پوځ مشر نه یم دومره په اردو باندې نه پوهېدم خو خیر چې لږ لږ مې په اردو کې ورته خبرې وکړې نو ما ورته وویلې چې ته دا کلیسا نه راوځې کلیسا مخکې ناست یې او ته راځې زموږ په افغانانو باندې دا 40 کاله کېږي چې تاسو زموږ په افغانانو باندې محشر جوړ کړی ده او یو ورځ موږ په قرار نه ده تېره کړې 40 کاله کېږي چې زموږ د کورونه جنازې روانې دي او زموږ د کورونه مړي وځي او تاسو نه ده تاسو په دې خولو باندې بیا نه ده بیا زموږ په افغانانو باندې زموږ په دې پاکه خاوره باندې تاسو د جهاد فتوې ورکوئ ملګرو دا انټرویو چې کومه ده دا د ځوان چې کوم دی بي بي سي پښتو له ورکړې ده چونکې هغې سره زه دا ایډیټینګ کوم دا زما افیشلي د دې ځوان ما سره رابطه نشته چې دا بي بي سي پښتو باندې تاسو دا اوریجنل ویډیو کتلی شئ دویم تپوس مې درنه دا ګوره ځوانه چې هغه ټایم هغه سره خپله ښځه هم ناسته وه آیا پښتون ښه ښایي پښتون سره دا ښایي چې هغه د ښځې په مخ کې داسې غلط اخلاق وځي د ښځې په مخ کې د هغې د خاوند بېزتي وکړي آیا دا پښتون سره ښایي که نه په دې هم څه خبرې ماله وکړه هغه خبره زه سره ونه چې زموږ په پښتو په کلتور کې د کنځا هغه نشته ده خو دا کنځا چې ما ورته وکړې ما له ډېر غوسې نه او د ډېر هغه نه چې تکلیف نه چې په افغانستان کې او په کوزه پښتونخوا کې زموږ کومو پښتنو خویندو میندو سره د کوم چلند شوی ده هغه ټول افغانانو ته او ټولو پښتنو ته هم کوزو پښتنو ته هم برو پښتنو ته معلومه ده نو ما دا چلند چې دې سره وکړو دا خو ما نه ده ما د دې نه بدتره چلند سره کوو خو بس چې په دغه موقع باندې چې دلته دا پولیس نه راولاړ ما به دلته ښودلې وای چې د افغان نه ده افغان په خاوره باندې چې ته د جهاد فتوې ورکړې او جهاد د افغان په خاوره باندې ته هغه کړې د هغې انجام به دغه وي ما ډېر حوصله ورته وکړه ځکه چې هلته پولیس وو او بل دا ځینې خلک چې دا پوښتنې کوي چې ته ورته ویلي دي ښځې ورته یاده کړې ده یا دلته هغه کړي دي نو دا د موږ خویندې چې دي دا خویندې نه دي او دا د موږ میندې چې دي دا میندې نه دي که نه د دوی میندې چې دي دا میندې دي او دوی دا خویندې چې دي دا خویندې دي موږ دا میندې او خویندې ورته هېڅ انسانان نه ښکاري که چېرې سبا یو پاکستانی راپاسي او هغه د افغانستان د چارواکو د افغانستان د آرمی چیف یا د افغانستان داسې د ولس مشر یو بېزتي وکړي نو د هغې حوالې سره به ستا څه ریاکشن یا د هغې حوالې سره به بیا ته څه وې زموږ د هېواد چارواکي چې دغه رقم ته سیاست وچلوي او دغه رقم ته سیاست وکړي چې یو ګاونډي ملک په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او هغوی ته د جهاد فتوې ورکړي چې په دې ملک کې جهاد روا ده زموږ په ګاونډي ملک کې زموږ چارواکي چې دا کار وکړي څومره یې بېعزته کړي چې نه پرې خبر کېږم ځکه چې دا کار نه ده هېڅ انسانیت سره نه ده دا کار خبر راله ده وویله تا چې کوم عمل کړی مطلب دا تا چې کوم کار کړی د آرمی چیف د باجوا صاحب بېزتي دي کړې د کنزل ویناګانې بدې ردې دي ورله ویلې دي په دې عمل باندې ته څه محسوسې آیا دا تا ښه کړي دي او که بد دي کړي دي زه شکر الحمدلله افغان یم د افغانې مور نه پیدا یم الحمدلله زه په دې کار باندې خپله فخر کوم چې دا کار ما کړی ده نو دې نه ما هم نه ده دې نه بدتره ما کار د سره نور ما کار ورسره و دې نه مې بدتره کار ورسره کوو خو چې په هغه موقع باندې هلته پولیس ها بس بل درنه اخرنۍ دا تپوس کومه که نه د ستا دا ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې ده په پاکستان کې په انډیا کې په بنګلادیش کې دا څومره هم ایشین کنټري دي دې کې وایرل شوې ده ډېره زیاته ستا دا پښتو خلکه اردو له هم ټرانسلیټ کړی او ډېرو زیاتو خلکو په ویډیوز هم جوړ کړي دي آیا ته دې ویډیو په وجه باندې تا له څه دمکي خو نه ده میلاو شوې یا درته چا بد رد خو نه دي ویلي آیا ته یېرېږې د دې نه پس تا سره زړه کې څه خوف څه یره شته که نه په دې باندې هم لږ خبرې وکړه چونکې دا د ما اخرنۍ تپوس دی
نه شکر الحمدلله نه چانه ډارېږم او نه چانه ویره لرم او شکر الحمدلله د داسې مور او پلار او د داسې وطن نه یم هغه سوی چې زه به نه د چانه وډارسم. شکر الحمدلله افغان یم او د افغانې مور نه پیدا یم او د افغان پلار بچی یم. هېڅ چا تر اوسه پورې څه راته ویلي دي او نه به انشاءالله په آینده کې راته ووایي. ځکه چې دا اروپا ده، دلته چې دا قانون ده، دلته چې دا د قانون په چوکاټ کې هغه کار کېږي چې کوم نه د حکومت خوښه یې او د حکومت هغه سیاست یې روان یې په هغه کار کېږي. دلته داسې کارونه نه کېږي لکه په افغانستان کې او پاکستان کې چې چا سره چې شی کوي هغه کوه، نه د حکومت پوښتنه کوي، نه د بل پوښتنه کوي، نه د ادارې پوښتنه کوي، نه د پوج پوښتنه کوي، نه د پولیس پوښتنه کوي، یو شی د پوښتنه نه کوي. دلته دا رقم کار نشته ده. دلته د بیان ازادي ده. دلته د بیان ازادي ده. یو سړي ته تنقید پرې کوی سي، یو نیوکه پرې کوی سي، یو داسې خبره ورته کوی سي چې دغه کار دې ته د نه کولو ده، یو د لاس اچولو نه دغه نه. دلته چې په اروپا کې ډېره پابندي پرې ده، خو ما دې پابندۍ ته دې شیانو ته ما غاړه. ښه ملګرو، د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. دا ویډیو اصل کې تاسو د خو ویډیو سٹارټ کې هم وویل دا ویډیو دا کم خبرې دا انټرویو چې کومه دا د بي بي سي پښتو له دا انټرویو ورکړې وه چونکې مالته نه راوچته که او ما په خپلې خبرې هم ایډیشن پکې وکړو. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.